د ایران امریکي مذاکراتو په هکله باندې خبرې اترې تاسو وکړو. د ایران او امریکي مذاکراتو په هکله تاسو ته تازه معلومات درکوو چې په دې لړ کې نن د پاکستان وزیر داخله محسن نقوي صاحب د امریکي او د ایران سفیرانو سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړې دي. په دغه ملاقات کې په سکیورټي صورتحال خبرې اترې شوې. د دې نه علاوه د میډیا ریپورټونو تر مخه نورخان ایرویز باندې هم د سکیورټي صورتحال چې کوم دی هغه نور سخت کړی شوي دي. همدې سره سره تاسو له دا معلومات هم درکو چې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ یو بیان مخې ته راغلی. په دغه بیان کې د امریکای صدر ویلي دي چې د امریکای نائب صدر جې ډي وینس په مشرۍ کې د امریکای وفد اسلام آباد ته روان شوی او په یو څو غنټو کې به دغه وفد د مذاکراتو لپاره اسلام آباد ته ورسیږي. د دې نه علاوه د امریکای صدر دا هم ویلي چې چېرې ایران مشران وغواړي نو زه د هغوی سره لیده کاته یا ملاقات هم کولی شم. په دغه ملاقات کولو باندې ماته هیڅ مسله نشته. د دې سره سره تاسو له دا اپډیټس هم درکم چې د دې نه وړاندې هم نن ورځ کې د امریکای صدر د پاکستان فیلډ مارشل سید عاصم منیر سره هم ټلیفون رابطه شوې ده. په دغه ټلیفوني رابطه کې هم په مجموعي توګه د مذاکراتو په عمل د ابنای هرمز په کولاوېدو یا دې سره چې کوم شرایط دي په دې باندې خبرې اترې شوې دي. د امریکای صدر دا بیان هم ورکړی دی چې د سید عاصم منیر کوم چې د پاکستان فیلډ مارشل دی د هغه په مشورو باندې زه خپله غور او فکر کوم. د دې نه وړاندې هم اسلام آباد کې د ایران او امریکي مذاکراتو یو لړۍ سرته رسېدلې وه. په دغه مذاکراتي عمل کې خو هیڅ قسم څه معاهده نه وه شوې، خو بیا هم د امریکې او د ایران لخوا کوم بیانات مخې ته راتلو نو پای کې دا ویلي شوي چې تقریبا زیاتره پوینټس باندې د دواړو ملکونو مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه کامیاب و. ولې ځینې داسې نقطې یا پوینټونه چې په هغې باندې یا دغه شرایطو چې هغه دواړو ملکونو ته قبول نه و. یعنې د امریکې لخوا چې کوم شرایط وړاندې کړی شوي هغه ایران ته نه قبول او د ایران لخوا چې کوم شرایط وړاندې کړی شوي هغه امریکې ته قبول نه. خو د مذاکراتو دغه بیک ټور رابطې چې کومې وي هغه جاري وي. په دې لړ کې د پاکستان فیلډ مارشل سید عاصم منیر د تهران دوره یو داسې وخت کې کړې وه چې کوم د سکیورټي خدشاتو مو خو بیا هم د هغې باوجود پاکستان فیلډ مارشل دغه دوره وکړل او د خطې امن لپاره خپل کردار ترسره کړو. د دې سره سره د پاکستان امریکې سره هم رابطې روانې وي او په دغه رابطو کې په دغه یو خبره زور ورکړی کېدو چې مذاکرات دغه مسلې حل دي. د دغه مذاکراتو سره نه صرف د ایران او امریکې مسله حل شوه بلکې پوره خطه کې د سکیورټي یا د امنیت چې کوم څه صورتحال هغه هم ښه شو. تاسو ته به یاد وي چې د دغه مذاکراتي عمل وروستو په نړۍ کې د تیلو نرخونه هم کم شو او د دغه اثر په پاکستان هم رالو. پاکستان کې هم د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه بیا کم شو. دې سره سره د ټولې نړۍ معیشت چې کوم و هغه ودرېدلی و. خو د دغه مذاکراتي عمل وروسته په ټوله نړۍ کې معیشت یا د ټولې نړۍ چې کوم سټاک ایکسچینج مارکیټس دي په هغې کې پوینټس کې اضافه کېدله، یعنې د هغې رینکینګ نور ښه کېدو. همدې سره سره تاسو دا اپډیټس هم درکړمه چې د مذاکراتو دغه عمل کې پاکستان وزیر اعظم هم خپل کردار ترسره کوي. پاکستان وزیر اعظم او نایب وزیر اعظم اسحاق ډار هم خپلې رابطې چې کومې وي هغه تیزې کړې وي. روزانه په بنیاد د ایران او د امریکې چارواکو سره خبرې اترې روانې وي. د دې نه وړاندې د پاکستان په درخواست باندې د امریکې او د ایران ترمنځ اوربند هم اعلان شوی کوم چې تر دې دمه جاري دی. د نړۍ ډیر ملکونو مشرانو د پاکستان د دغه کردار ستاینه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان دنیا د دریم جنګ نه بچ کړې ده. د کوم نقصان چې صرف ایران یا د امریکې یا اسرائیل پورې محدود نه و بلکې د دې نقصان پوره خطه او پوره نړۍ ته رسیدونکی و. د دې سره سره د دغه مذاکراتي عمل وروستو د لبنان او د اسرائیل هم یو مذاکراتي عمل ترسره شو او په دغه کې هم د لږ ورځو لپاره اوربند اعلان شو. د پاکستان دغه کردار ټولې نړۍ ستایلی دی. د دنیا ټول طاقتور، ترقي یافته او ترقي پذیر ملکونو په شمول ګاونډي هیوادونو هم د پاکستان دغه کردار ستایلی. خدای دې وکړي چې د پاکستان دغه کردار یا دغه مهنت یا کم دا هلې ځلې دا په کار راشي او دا د پاکستانیانو لپاره نه یوازې د خوشحالۍ خبر ثابت شي بلکې د یو فخر خبره هم ده چې پاکستان اوس د نړۍ فیصلې کوي. په اسلام آباد کې اوس د نړۍ معاهدې کېږي. په اسلام آباد کې اوس د معاهدو خبره کېږي. دا د ټولو پاکستانیانو لپاره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده.